د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی، وی فرمایل ایاکم والدخول علی النساء، د نامحرم ښځو ځان ساتئ. یو انصاری صحابي تپوسو کو افرأیت الحموا، د الله رسوله د لیور څه حکم دی؟ وره د کور دننه د فرد متعلق تپوس کوي. لیور دیور د بابي د پاره د خپل لیور څه حکم دی؟ خو دی خپل منځ کې خبرې کوي، لاس میلاوي، ازادي کوي، نو د دې څه حکم دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل الحمو الموت، لیور خو مرګ دی. لیور د دې د پاره نامحرم دی د بابي د پاره. څنګه چې د مرګ د اسبابونه انسان ځان بچ کوي چې مړ نشما، دسې به بابي د لیور نه هم ځان بچ کوي، ځکه چې مرګ د هلاکت سبب د انسان وجني. لیور د بابي د پاره هم د هلاکت سبب دی چې د جهنم سبب ګرځي. زمونږ په معاشره کې دا سيزونه نشته. دا زما کشر رور دی، دا زما مشر رور دی، بس بدی باندې قصه ختمه کی. په مشر رور او په کشر رور نه کیږي. شریعت ویلی دی پرده بکې کېبا، صحابیاتو پرده کړی دا چې په مخ د ځمکه د هغې نه مقدسې زنانه راته توښیه. مونږ خو ډېر د ګناهونو نه څخه پسخایو. زمونږ معاشره برباده ده، عیاشي پیلو ده. نو دې دپاره به طریق اولا حکم دی. بل ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل لئن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید، د یو سړي دپاره دا بهتره خبره ده چې د اوسپنې ګومنځه دا به د خپل سر باندې راکاږي او ځان زخمي کړي. دا ډېر تکلیف دی څیز دی. د اوسپنې ګومنځه تیره چې وي او به د خپل سر باندې راکاږي او ځان نه غوښې شو کوي، دا بهتر ده د دې نه ان یمس امرأة لا تحل له، چې یو سړی نامحرم سره خپل لاس ملاوي، ټچ کوي، چې هغه د دپاره حلاله نه وي، نه حلالېږي ورته. نو ته سوچ وکړه چې دا دومره تکلیف والا عذاب چې دی دا ورله بهتر دی. نو که یو سړی د نامحرم سره لاس ملاوي، ناسته پاسته کوي، نو به د ناسته پاسته او به د لاس ملاولو څومره لوی عذاب دی. د نبی علیہ السلام مبارکه زندگی وګوره. د بخاری روایت دی ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة، په خپل ټول زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک چرته هم د نامحرم سره نه دی ټچ شوی. الا امرأة یملکها، مگر هغه زنانه سره چې کم د هغې خپل مالک او خپلې بیبیانې وي. د نبی علیہ السلام نه به څوک پاک وي، هغه دومره اهتمام کړی دی. نو مونږ خو زړه د ګناهونو نه د خواهشاتو نه ډک دی. نو عزم وکړو بی، عزم چې بی زمونږ اورندار کوم وي، بس د لرې نه دعا سلام. کو تا ته د ضرورت وي بالکل ډېر خوږېږي به نه، ناسته پاسته خندا خوندي، په یو موټرسایکل باندې تلل راتلل، دا څیزونه د دې خپلې زندګۍ نه وباسه او صرف د روندار سره نه دکه معامله به د هر نامحرم سره ساتي، چې هغه ستا د ترور لور ده کو ستا د ماما لور ده. که د تره لور ده خو هر څوک ده. زمونږ په ودونو خادو کې، زمونږ په غم خادو کې چې دا زنانه دا ټولې راجمع شي، بس یو ورځ خفګان وکړو رسمي، د هغې نه پس ورور د ګپ شپ میدان جوړ وي. نورې داسې ډېرې خبرې دي چې په منبر یې نشم کولی. دا ولې دا موقع وله ما ته ورکړې ده. خو ستا رشته دار تا کره راشي او تا کره پیغله جینۍ موجود ده، بار بیټک کې کېنوه، خفه کېږي خدای دې خوشحاله کي. بار بیټک کې به کېنې دننه به یې نه بوځې. کو ته چا کره لاړ شې هغې کره جینۍ وي پیغله، ته به بیټک کې کېنې، د غیرت تقاضا دا ده دننه به نه ورځې. که ته د بل د عزت خیال ساتې، ستا عزت په انشاءالله الله محفوظ ساتي. ستا خور ده، ستا لور ده، پیغله ده، ماما کرے در هغې پورې مه پرېږده چې تا ته اندازه ده چې هلته نوجوانان هلکان دي، د ماما زامنې دي، د ترور زامنې دي.
او کوزي نو ورسره به مور ځي، ورسره به ترور ځي، ورسره به محرم ځي چې به دې باندې نگراني کوي. وردا هغه څیزونه یادومه چې دارالافتا ته اکثر دا مسلې راشي چې جی زما د ترور لور سره ازادي وه، پوه نه شو په ګناه کې اخته شو، اوس څه حکم دی؟ فلانې سره مې ازادي وه، پوه نه شو، داسې تاسې چل رانه وشو، هم بیا مونږ خواله را روان وي. نو ولې اهتمام نه کوې د دې څیزونو؟